دا چې تاسو څنګه ګورئ موږ په ګلجیم کې د ګلجیم پارک دی. دا ګلجیم پارک چې څنګه ختمیږي تاسو ته پته ده. دې نه پس موږ وځو دې خوا ښار طرف ته وځو. ګلجیم ښار دی دخوا تاسو کتلی شئ. همدغسې ډېر شیونه به موږ تاسو ته ښایو د ګلجیم په حوالې سره. دا چینل لایک او سبسکرایب ضرور کړئ. بیل آیکن بټن دباو که چې آینده ویډیو موږ چې کوم شیر کوو هغه چې تاسو ته در رسي. همداسې چې څنګه ګورئ دا اوبو کې سره په منځ کې یو ورپورې شانتې چوپړی دی تاسو کتی شئ. موږ لږ رازومون کوو تاسو ته ښایي. همدې سره د خوا نور ځین هم شته تاسو کتی شئ. دغه پارک سره داسې به نورو ویډیوګانې هم موږ اپلوډ کوو تاسو ته. تاسو یې کتی شئ. یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. حاجي راځئ چې دا کمره وګورو چې دا څنګه ښایست دی. راځئ چې وګورو. دا چوپړی دی صحیح راوګوره. د اوبو په منځ کې پرته ده دا چوپړی. ډېره ښایسته چوپړی ده. او دې نه مخکې چې موږ کوم ځای ته ځو تاسو به ګورئ دلته موږ سره یو نیر غونډه کې راځي. هغې ته نیر هم ویلی کېږي او سمندر هم ویلی کېږي. صحیح ده چې دا ګلجیم ښار دی. تاسو کتی شئ. خلک هم ټول راوتي دي. دلته زما چې څونه خیال دی فلم شوټینګ هم شروع دی. تاسو به کتی شئ. لږ شانتې پاټ را اخلو هغې شوټینګ کوي. ګورئ تاسو کتی شئ. دا ورکوټی شاټ دی موږ سره تاسو کتی شئ دلته. صحیح ده. راځو چې وګورو دا شاټ څنګه اخلي دي. دغه دي کسان اختري شوټینګ کوي. صحیح ده. د فلم کیمرې لګېدلې دي. اکټران اختري تاسو کتی شئ. همدې سره موږ مخکې ځو د نیر په حواله چې کوم نیر موږ تاسو ته یاد کړو چې دلته نیر همدغه نیر تاسو کتی شئ هم. همدې سره مخکې ځو. موسم اوس سهار وختي دی دلته تاسو کتی شئ. موسم ډېر ټنډه دی. واورې شروع شوي دلته په غرونو باندې واوره ده. همدغسې تاسو به دلته په دا پول باندې هم کتی شئ. سپینه پرتې وي هغه هم واوره ده خو لږه لږه. دا اوس له سهار وختي تقریبا 7:30 بجې به وي. همدې سره به نور هم ویډیو اپلوډ کوو. دا تاسو کتی شئ. دا لاندې پول دی. یو پرې پاسه یو لاندې پول دی. ته هم دا سپینه واوره چې کومه ښکاري دا واوره تاسو ته. صحیح ده چې همدې سره هم تاسو کتی شئ. داسې په نورو ویډیوګانو موږ راوړو دی. تاسو به هم راځو. یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ. دا وګوره دا سمندر هم حسابېږي. نیر هم حسابېږي. صحیح دی. دا د اوبو نه ډک راغلی. پروسه کال 2009 دې ځل واوره زیاته شوې په غرونو باندې نو اوبه هم زیاتې شوي. تاسو کتی شئ. همدې سره ویډیو پای ته رسي. د الله په امان.